الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا روجا انتهائی ناشنا روجا دا انتهائی غیر معمولی دا. دسی روجا چرته نو راغلی. کمو خلقو چې زما پشان شپیته کاله کراس کړي دي هغې خو سکه خو د هغې والدینه نیکونه که ژوندي دي 100 کاله کراس کړي هغې هم چېرته داسې روژه نه ولیدلې. دا په غیر معمولی حالاتو کې غیر معمولی روژه په موږ راغلی ده او غیر معمولی ځکه ده چې ټول انسانیت چې په نوم انسان دی بلکې انسان خو سکه خو شادوګان او زناور هم په تکلیف کې دي د کورونا وایرس د وجې نه. کورونا وایرس چې راغی نو خلق په 2 سیزونو کې مبتلا کړل. یو سړی بیمار دی نو کوئی لاغه ټوخیږي 3 نښې دي چې دا پکې نو دی شکی شي. یو سړی وچ ټوخی کوي د یو سړي په وجود دړ دی یو سړی په ساه اغستو کې تکلیف محسوسوي ډیفیکلټي ان ریسپیریشن ورته وایي. نو هغوی ګوره په ما کورونا راغی او خدای دې مکه کو فرض که یي واقعي نو د ده صرف سپورټیو علاج دی او هغې ته وایي وینټیلیټر. نو هغه وینټیلیټر لاول خو وینټیلیټر کمه مریض ډیر نو چاله به پوره کې یو وینټیلیټر تقریبا په 40 لک روپۍ کیږي او د امریکای حکومت نشي پوره کولی. خو که دته شیم نوم لږې ورځې پس خبر راشي چې ډاکټر صاحب وفات شو. نن زمونږ د انټي سرجن چې پروفیسر و په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې هغه وفات شو. الله دې شهادت نصیب کړي او خدای دې بچو ته صبر جمیل ورکړي او الله تعالی دې د هغه د دې قربانۍ په برکت د دې امت نه دا عذاب لري کی. نو دا داسې ناشنا روژه ده دا داسې غیر معمولی حالت دی چې په دې کې چرته په خلقو مصیبت پوخا راغلی دی خو په ټولو دنیا نه دی راغلی. نو ما اورېدلي چې شادوګان بار ځکه ګرځي چې هغې ته خوراک نه میلاویږي او خوراک ورته ځکه نه میلاویږي چې سیاحان هغې طرف ته ځي نه چې څه شی ورته او کیسې وخوري. نو هغه هم د لوږې نه ګویه کې دا داسې مصیبت دی چې زناورو کې شادوګان ته متاثره دي په بني آدمو کې کو هغه په بونیر کې دی نو کا په پاکستان کې دی کا په ملیشیا کې دی نو هغه د دې نه هم زیات متاثره دی اکو په امریکا کې دی نو هغه غریب خواړو سه غاړو تپوس مه کوه ځکه چې ډاکټر صاحب چې مریض راځي او موږ په وینټیلیټر اچو په دې بل ګیټ باندې بیا د هغه لاش وځي بیا جنازه هم ته نشي کولی د دې نه بله سخته ورځ نه. نو دا ډیر غیر معمولی روژه ده او په غیر معمولی روژه کې موږ له غیر معمولی احتیاط پکار دی. غیر معمولی احتیاط دا دی چې لاول د دې کاز معلومو او کاز چې تر اوسه پورې په سوچ شوی دی نو د دې دا پته لګي چې یہ اللہ لایا ہے اوپر والا اس کو لایا ہے او وہ اسے ہٹائے گا اس سے ہم لڑ نہیں سکتے. چا چې راوستی دی هغه رضا کول غواړي ځکه هغه خفه شوی دی. د اٹلی وزیر اعظم ہوئے کہ زمین پر جتنے وسائل تھے وہ ہم نے استعمال کیے اب آسمان کی طرف ہماری نظر ہے. د کفر باوجود چې هغې دا خبره کوله نو ما ته خو الحمدلله مسلمانان یو موږ هم په دې باندې سوچ کوو چې د دې نه به موږ څنګه خلاصېږو. نو د روژې په میاشت کې زموږ 2 عبادتونه کول به څه غواړي. په حدیث کې چې راځي یو ته وایي سیام اسیام سسار نه ماښام پورې به نه خورې نه بس کې نه به جنسي تعلق د خپل جایز پارټنر سره د خپل جایز بیبي سره جوړی. دا 3 پتا پابندي ده دې ته سیام وي. او دویم ته وایي قیام. قیام دې ته وایي چې د شپې به الله ته ولاړې د تراوو په صورت کې ماسخوتن او د تهجد په صورت کې چربنګ. نو من صام رمضانه من قام رمضانه. نو گویا کې دا 2 اصل کمپوننټس دي دا 2 کارونه به ته کې. نو په دې کې په قامه کې به څه کې قرآن به وایي او قرآن ویل ځکه ضروری دی چې قرآن نازل شوی په څه کې دی په رمضان کې. نو گویا کې چې د رمضان میاشت د قرآن برث ډے دی. نو څنګه چې ته په 14 اگست پاکستان ته وایي چې دا د دې برث ډے دی داسې رمضان د قرآن برث ډے دی. نو رمضان کې به قرآن له ډېر اهمیت ورکړي.
نو ځکه خو امام بخاری رحمت الله علیه په دغه کې په رمضان کې به یو 40 پیرې قرآن خلاصاو، سهار نه ماښام پورې به یو پیره خلاصاو د ورځې، نو 13 دا شو. او هر ماسخوتن په تهجدو کې به 10 سپارې ویلې، نو په 3 شپو کې به یو قرآن خلاصاو، نو 10 هغه شو، نو 30 جمع 10 نو دا 40 شو. یو سپاره به په تراو کې ویله، نو یو هغه شو، نو 41 پیرې به خلاصاو. نو یو به قرآن ویل غواړي، او قرآن چې سړی په مانځه کې وي نو د هغې خوند کوي، نو حافظ صاحب به وي، دې ته وایي قیام. او بل به ستا سیامي، دا قیام او دا سیام ستا معیاري پکار دي، نه که دا غیر معیاري نو هغه کارونه به نن موږ ګورو چې په قرآن کې به کوم، په د رمضان کې به کومو کارونه ځان ساتې چې د هغې نه ستا دا ثواب د عبادت ډسټرب نشي یا سپویل نشي، تباه نشي. وی ګوره که نه تا یو سړي له شربت تیار کو، وی شربت چې دی تا وی څه پکې میلاو کړي، وی ما پکې جي بادام اچولي، ما پکې جي وسکي اچولي، ما پکې لږ ګبین شامل کړی، خو کو دا پته ولګېده چې تا پکې یو مچ چقولی دی. بس اگر آپ نے ایک مکھی کرش کیا ہے تو سارے کا سارا شربت سپائل. او دارنګه تا یو سړي له ډېر ښه ډش رخ کړی دی او په دسترخوان باندې ډېر شی سامانونه پراته دي، خو پته ولګېده چې تا پکې یو د ګندګۍ پلیټ هم ایښی دی، نو د ګندګۍ یو پلیټ په دې ټولو غالب دی. نو د خپل قیام او د سیام نه به د ګندګۍ پلیټ لرې کوو، او چېرته مچ رانه پکې کرش نشي، د دې نه به ځان ساتو. دې ته چا ویلي دي آفات رمضان. او چې کوم ته کوم شی اصولول غواړې د هغې نوم دی تقوا، نو په هغې طرف پوه کولو دپاره تا ته خو ولي تقوا مینز بچ کول. څنګه بچ کول؟ وی ته ګورې دا تقوا چې دی دا د قاف واو غونډې نه جوړ شوی دی، او وقوا یا قوا نو د دې نه وقایه جوړه شوې ده. اتا په پښتو کې چې کتابونو ته کوم شی چاو ګتا ای ته به قایه وي. نو څنګه چې ته په قایه خپل کتاب بچ کې، داسې ته په تقوا خپله زندګي بچ کې. نو دا تقوا څه ده؟ نو د تقوا د پیژندو دپاره مختلفو خلقو مختلفې خبرې کړي چې ما تا پې پوه شو. مولانا مودودي رحمت الله علیه یو دغه یو جمله لیکلې ده چې تو ګورې نو آریان بشے وی جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہو مگر خدا اس سے ناراض ہوتا ہو آپ اپنے اوپر جبر کر کے اس سے بچے. کم شي کې چې خدای پې خفه کېږي بس، او ټولې فایدې پکې تا ته میلاویږي. وټونه به هم دله خلق ډېر شی درکړي، او پیسې به رسره هم ډېر شی ډېري، او خلق به د عزت هم کوي، او زنده‌باد نارې به هم لګوي، خواشی دی ناجایز. نو که ته په ځان دومره جبر کولی شي چې کار نه کوې، اټ مین چې ته تقوادار یې. مطلب دا دی چې په روژه کې ستا خو ټریننګ دی که نه، دا ټریننګ صرف 30 ورځې دی. وی نورې راته ووایه وی 720 ګنټې دی. وی 720 ګنټې کې ته څه چل کې؟ وی ستا وجود وایي چې ډوډۍ راکړه، وایي چې غلی شه لکه ماښام پورې د باندې ډوډۍ حرام ده، خنزیر غوښه دې باندې شي. نو وی چې زه خو تږی شوی ما، حلق مې وچ شوی دی، ما له لږې اوبه پکار دی. وایي چپ شه، ماښام بانک چې نه ویلی یو خس دې د باندې د خنزیر غوښه شي. نو چې اوبه وله نه ورکې، نو که فرض که نوجوان جوړه ده او میل او فیمیل دواړه اویلیبل دي، او هغه وایي چې زموږ سیکس تړه کېږي، وایي چې نه ماښام پورې باندې پابندي ده، نو مطلب دا چې دا پابندي ته 720 ګنټې مسلسل وکړې، اټ مینز چې تا خپل وجود چې دی هغه ویک کو، خپل روح ته قوي کو. او ته د خپل وجود ستا حیواني وجود چې دی هغه خو تا ورسره داسې چلو کو چې به اوس په تا پسې درځي. نو مقصد هم دا دی چې ستا روح قوي شي، او د روح غذا څه دی؟ قرآن. د شپې تا ټوله شپه قرآن ویلی، د ورځې ته تلاوت کې، هلته تراویح دي، دلته تهجد دي، دلته ذکر دی. نو روح ستا ورځ وخت تر وخته ډیولپ کېږي، او بدن دی حیواني وجود دی وخت تر وخته ویک کېږي. نو مطلب دا چې ستا دا روح چې دی دا چې کله په بدن زورور شي، نو بیا به اس کو اپنی طرف روح کھینچے گا. اینې دا روح بیا په بدن پسې نه ځي، بدن به په روح پسې ځي. کو فرض کا روح په بدن پسې تله شروع کی، نو د ګړنګون نه بورغړي، ځکه د روح مقام څه دی؟ علیین دی. نو بیا به بره ورسي. کو روح په بدن پسې ځي بیا به ښکته ورسي، کو بدن په روح پسې ځي نو بیا به بره ورسي، او ستا مقصد خو بره تلل دي. نو تقوا به ته حاصلې. نو د تقوا د حاصلولو دپاره ته روجې نیسې، او د هغې دپاره د مولانا د الفاظو مطابق چې په تا کې کو فرض کا دا ڈسپلن پیدا شو چې جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہو لیکن اس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، آپ اپنے اوپر جبر کر کے اس سے بچے. 10 لک روپے تا په بینک کېږي، او منیجر صاحب تا ته وایي چې دومره سود دې پې کېږي، او په دغې پیسو چیم کېږي ګوړم کېږي، ځکه دوکاندار دې ته نه ګوري چې دا حرامې دي که حلالې دي،
خو ته وایې نه چې نه مې دغه چی پکار دی نه مې دغه ګوړه پکار ده، مال خپل اصل پیسې راکا او دغه پیسې زه د سود نالم. دې ته وایي حضرت عبدالله ابن عباس جلیل القدر صحابي دی، هغه تا ته بل انداز کې تا پوه کوي، وایي الذي یتقي الشرک والحرام والفواحش، څوک چې د شرک نه ځان ساتي یعنې په مزغو کې د خدای په باره کې شک نه، د خدای د بل چا سره نه برابري، نه بل څوک د خدای سره برابري. خدای ښکته نه راکوزي چې د بابا برابري کی، بابا بره نه خیږي چې د خدای برابري کی، د خدای کارونه خدای ته حواله کی. نو دا د مازغې ټیک شو. نو والحرام، نو د خېټې ته حرامه نوړی نه بیایي. نو والفواحش، نو د خپل د نامه د لاندې چې کوم ارګنز دي دا بې ځایه نه استعمالوي، نه فحش کارونه نه کوي. نو کم سړی چې د دریو پابندي وکړه اټ مین چې دا سړی متقي دی، د شرک نه کوي، د حرام نه خوري او د فحش کارونه نه کوي. وی د فحش به څنګه پته لګي؟ وی جامو ته ګوره نو د کمې زنانه چې کپړې نری وي، د کمې زنانه چې لوپټی نری وه، د کمې زنانه چې داسې کپړې وي چې په هغې کې دننه د هغې سرمن هم ښکارېده، د کمې زنانه چې سلیولیس شرټ شو، د کمې کورن بچ ماشومانې جینکۍ چې هغې په هاف چې د هغې نیم برح نه یعنې نیم بربنډ نه نیم اغوستي وو، ته پوه چې دلته فحاشي ده. ځکه د دې درې سټپس دي. بې پردګي از د بیسټ، چې د سټارټ کې بې پردګي، د بې پردګۍ اخري نتیجه فحاشي، د فحاشي اخري نتیجه بدکاري. نو د دې وجې نه د فحش نه ځان ساتلو دپاره چې ستا په کور کې لباس ساتري، ستا زنانه چې بار ته وځي هغې بولقه په سر کړي، او ستا ماشومانې چې بار ته راوځي چې پوهېږي چې دا یو عزتمند کورنۍ ماشومانې دي، دا نعوذ بالله د ډمې کورنۍ نه دي. دا عبدالله ابن عباس تا ته وایي. او حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو بل شان تعریف کوي چې پتا کې یو غټ صفت بل پیدا شي او هغه دا الله ترا، چې ته بیا څه چل کې الله ترا نفسک خیرا من احد، چې هیچا نه ته ځان غټ سړی نه ښکاري. پتا کې تواضع دومره پیدا شوه چې رجی بسته ښه زه ښه نه یم. په جومات په سب کې ولاړې ښي طرف ته سلام وګرځې، په ذهن کې ردی چې دا ټول زمانه ښه دي، السلام علیکم ورحمت الله. چپ طرف ته سلام وګرځې، السلام علیکم ورحمت الله. چې کله دا پتا کې ډیولپ شو بیا به ته جګړه اوږدی نه، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بیا چې ستا د خولې نه یو حق خبره وخیږي چېرې موږ ټول دروغ وایو ځکه رانه الله خفه دی، او بیا د حامد میر په شان صحافي ستا نه خفه شي او ته طارق جمیل نو هغه تا ته وایي تا دا خبره کړې، نو طارق جمیل له خدای پاکه جزي ورکړې، نو هغه ورته وایي بس چې ما غلطي کړې ده او جو زه ستا نه معافي غواړم چې خبره دلته ختم شي. نو په کم سړي کې چې دا صفت پیدا شو چې هغه جګړه بړاوی نه، جګړه ختموي، اټ مین چې دته تقوا حاصله ده. نو ما تاره دې دپاره دا کوشش کوو چې موږ ته دا حاصل شي. نو موږ نن خپل ټول زور په دې کوو چې کم کارونه دي چې هغه موږ له نه کول پکار دي. همیشه چې ته وایټ واش کوې که نه لاول به داغونه لرکې، همیشه چې ته کپړې انځې که نه لاول به ته داغ دبې لرکې، وروسته به بیا په هغې رنګ چړاوې. نو د رنګ د چړاول نه مخکې تقوا رنګ به په تا الو چړاویږي چې په تا کې کمې کمزوري دي چې هغه نه وي. ړومبۍ کمزوري چې زما ستا کې ده او هغه دا ده چې زموږ روژه پې خرابېږي ځکه شیطان الرټ دی، زما ستا روژه خرابول غواړي. ځکه د روژې چې کوم ډانچه ده پای کې کانا پینا اور جنسی تعلق اس پر پابندی ہے، نو یہ اس کی صرف ڈانچہ ہے، پدې کې روح بسا چي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي دي چې کوم سړی چې هغه د من لم یدا قول الزور والعمل به، کوم سړی چې دا ډانچه جوړه کړه خو دروغ وایي او په دروغ عمل هم کوي، دا عمل چې دی ټول ګناهونه په دې کې رالل. دې ډوډۍ نه خوري سهار نه ماښام پورې خو قتل کوي، او دې ډوډۍ نه خوري سهار ماښام پورې خو دې غیبت کوي، دې ډوډۍ نه خوري سهار ماښام پورې خو دروغ خوري، دې ډوډۍ سهار نه ماښام پورې اوبه هم نه څښي ډوډۍ هم نه خوري خو د ده ټول کار سازشونه دي، او دې فحاشي کوي او فحش ډرامې ګوري او روژه پې لنډوي. نو فلیس لله حاجة ان یدع طعامه و شرابه، د خدای پاک دې ته هېڅ کنډو نشته چې دې په خوله باندې مهر ولګوي او خوراک څښاک صرف نه کوي. دې نه دا پته ولګېده چې ما تا ډانچه خو تیاره ده د روژې، موږ داسې نه شو دې سړي روژه نه ده نیولې ځکه سهار نه ماښام پورې دې څه خوري نه، دې څه څکي نه، او کوم جنسي تعلق باندې پابندي د هغه هم نه کوي. نو دا ډانچه خو ده سره شته خو روح پکې نشته. نو کوم مړی چې په کټ کې پروتي نو د هغه هم ډانچه جوړی، سر یي، لاس خپې یي او خېټه یي، سر دړ اور اندام
خو په هغه کې روح نه دیو جن هغه ته موږ مړی وایو، هغې ته موږ ډیډ باډي وایو، په پښتو کې ورته موږ جنازه وایو، موږ ورته بیا کټ وایو، کټ یې ووړه کټ یې راوړ، داسې نه وایي چې پلان یې ووړ. داسې ستا دا روژه که فرض کړه ډیډ باډي، نو دا 3 څیزونه پکې وي خو روح به پکې نه وي. وی روح د څه نه جوړېږي؟ وی من لم یدع قول زور، دروغ ویله په دروغ عمل کول، او ټول ګناهونه په دروغو کې راځي. وی ته په څه خرابېږي؟ حضرت یو بله خطرناکه خبره کړې، سړی ډېر ویریږي. کم من صائم لیس من صیامه الا ظمأ، ډېر شی روژهدار داسې دي چې هغې په روژه کې صرف د تندې نه علاوه نورو ته هېڅ نه میلاویږي. اوس چې ته تور سک په بازار کې ګرځې یا رسواړی د منګورې ګڼې ته ګورې او دې حدیث ته ګورې، وایي چې خدای پاک هغه بدقسمت او په دې کې څوک ټولو وچې خولې نیولې دي، که فرض کړي ته د تندې نه علاوه بل څه نه میلاویږي، دا خو غرق شو. او هغه نه، دا خو زیمه کېدی چې زه دې سیمه په ځان یې راولې. کم من قائم، د شپې په تراویح ډېر شی خلق داسې ولاړ دی چې هغه د مانځه خیال نه ساتي، د هغې تلاوت خیال نه ساتي، د هغې رکوع د سجدو خیال نه ساتي، بلکې دا ریسې لګولی چې موږ څومره زر تراویح کړې. نو لیس لهم من صیامه من قیامه الا السحر، مګر صرف شپه یې روڼ کړه نو ته هېڅ میلاو نه شو. وایي چې ته جومات ته ځې که نه، ستا سره یره پکار ده چې ته نیکي ډېره ګټې کو بدي. وی چې کوم سړی جومات ته لاړ او قرآن یې واورېد، نو د قرآن اورېدل یقینا چې ښه کار دی، خو که دا قرآن سړی غلط وی، امام استاذ غلط وی، په ودرېږي نه، د قرت خیال نه ساتي، په کوم ځای کې چې ودرېدل پکار دي هلته سکته او آرام نه کوي، او په 2 منټه کې هغه 2 رکعته کړي، نو دا سړی چې دی یو طرف ته خو د قرآن واورېد نیکي کوله، وی چې په یو حرف پراته 10 نیکۍ میلاویږي، خو بل طرف ته د قرآن بې قدري وکړه، او بل طرف ته په دې پوهېږي نه، او په قرآن ځان پوه کول چې دي دا د فرض دي. او مولانا یوسف بنوري رحمت الله لیکلي دي چې که فرض که ته پې پوهېږي نه نو یو ګناه کې، او که پې پوهېږي عمل پې نه کوې نو بل ګناه کې، نو دا 2 ګناهونه یو طرف ته که، ستاره ثواب بل طرف ته که، نو ته دا تله کې وتله چې ته ګناهګار ډېر شوې، که ثواب دې ډېر وشو. نو دې وجې نه زما ستا دا ذمواري ده چې استاد صاحب کم تلاوت کې کم آیاتونه ووایي، دې څه مطلب و؟ نو یو مولوي صاحب پکار چې ماته یې وښیي، نو چې ته ورته غوږ نه ږدې نو څه به یې راته وښیي؟ نو هغه تا ته زده کړل، نو په دې به عمل بیا کول غواړي. نو دا ټول کارونه چې یو ځای شي نو بیا به ستا په روژه کې روح راشي. نو د دې نه ته دې ته وزګار نه یې. ولې نه یې وزګار؟ نو هغه امین حسین اصلاحي صاحب په خپل کتاب کې حقیقت تقوا کې لیکلي، ته ځکه نه وزګار چې آپ کا پتا کې یو خوی دی چټکاروں کا شوق، ستا ټول ورځ سوچ دی ترې چې نن به پکوړې خورو کو کباب، که نه میان به د کم ځای ښیي. وایي که چې فرض که ستا چټکارو شوقي، نو ستا زنانه چې دی دا ان کا سارا دن کچن میں گزرے گا اور آپ کا سارا دن بازار میں گزرے گا. نو اگر مرد بازار میں ہے اور عورت کچن میں ہے تو اللہ کا ذکر کون کرے گا، کب کرے گا؟ د دې وجه نه راځئ چې اراده وکړو چې نه د پکوړو غم کوو نه د میانو غم کوو، معمولي غونته کې یو کجوره کو میلاو شي په هغې به یې مات کوو، اوبه چې راته میلاو شي په هغې به یې مات کوو، او کوشش به دا کوو چې موږ خپل وخت زیات په عبادت کې ولګو او سمپل کانه به خورو، چټکاروں کا شوق تی وباسو، ځکه چې زموږ د روژې غټ افت دا دی. 2م نمبر دی اشتغال طبیعت. اشتعال طبیعت دی ته وایي چې هر سړي ته وایي لکه زه روژه اخیستی یم او اخواشه ګورئ. دې وجې نه زموږ د هسپتالونو په کیژوالټۍ کې په روژه کې ایمرجنسیز ډېري، دای په پاټي جنګ وکړو، دای په پوله جنګ وکړو، دا په بازار کې په سودا وران شو، او دا چې کوم دی په شربت جنګ شو. نو چې دا جنګ کوي دا ولې اشتعال طبیعت. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ چې ځان ته رعایت کو چې الصوم جنة، روژه ډال دی. ښه وی ډال څه مطلب؟ وی ډال مطلب دا دی فإن صابه أحد، که تا ته ایون چا د ښځې کنځل وکړل که نه هم په جواب کې ورته وایه و انی صائم، زما روژه ده او زما جنګ ته سمې نشته، په خپله باغلی شي. طارق جمیل چې پرون حامد میر ته وویې چې یاره بس ما زما روژه ده او زه نور چې څه ویلی شوي دي زه به لړکړاو شوی یم، جو بس جنګ ختم شو. نو ته وچ کوشش کې چې د جنگ د ختمولو دپاره د خپل روژې د بچ کولو دپاره کنځلو جواب په کنځلو هم نه ورکوي، چې جای کې چې ته کنځلو کې. نو اشتعال طبیعت دا به یادو چې زر زر به ریاکشنري کوي ګناه، اکو څوک جنګ کوي نو موږ به نه کوو. 3م نمبر شی چې دی د اشتغال بالادنا، مشغولتیا چې په بې پیدي شي باندې ځان مشغول کې. ولې لکه زما روژه ده نو څه چل کې د غرمې پورې ودیم چې بیا راپاسې نو څه کې بیا موږ کیرم بورډ کوو، نو بیا څه چل کې نو بیا موږ تاش کوو، نو بیا څه چل کې نو بیا زموږ په ټي وي باندې یو ډرامه ده، ښه ده یو فلم دی د ماسپښین نه شروع شي او مازدیګر ته خلاص شي، چې خلاصېږي نو د روژه ماتې وخت نږدې. د دې مطلب چې ستا د روژې ډانچه شته خو په دې کې روح نشته، ځکه ته ځان په هغې څیزونو مشغولې چې کوم د غفلت دي.
په کم شیطان خوشحالیږي او په کم رحمان خوشحالي خفه کیږي، ته به کوشش کوې چې هغه ډایجسټ له بم ګوتې نه وروړې چې بې پیدي د فلم یا د فیسبوک هغه فیس هم نه کولاوې چې پای کې تا دپاره بهترین شی یا خو د قرآن تلاوت دی، د تلاوت نه پس د هغې ترجمه ده، ترجمې نه پس د هغې باندې عمل دی، او یا ستا دپاره د تفسیر څه کتاب دی، یا د نیکو خلقو څه مجلس دی، او یا په خپلو لاسو خپو د چا خدمت چاته خیر رسول دی. نو د اشتغال بالادنا به هم نه کې. او څلورم نمبر شی چې هغه تا خرابوي او ما تا ورته فکر نه وي، هغه داره بې ځایه دعوتونه، یا د څه چل شوی دی پرانیزه کې افطار پارټي ده، هلته خاندې ټک 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 هله بانګې وي مونځ لاړ، مه چاله کې نه چاله کې، هغې له وچه ولېږه ورته وایي چېرې ځم نه یې وزګاره ته اوس نن سبا خو د کورونا د وایرس د وجې نه آیسولیشن دی، سټی هوم دی، نو بس کوشش وکړه چې خلقو له خپله هدیې خپلې صدقې کورونو ته ولېږه او په خپل کور کې سټی ایټ هوم پاتې شه چې د دې شي نه به هم بچ شي، وخت به دې هم نه ضایع کېږي. خپل بچي راجمع کړه او هغې ته وایه لکه یو حدیث به ته وایه، یو ته وایه ته په فضایلو ووایه، بل ته وایه ته په مسایلو ووایه، بل ته وایه ته تلاوت وکړه، بل ته وایه ته تجوید وښیه، بل ته وایه ته راته تفسیر وکړه، او زنانه ورته وایه د زنانو مسایل راته وایه، وخت به هم په ښه تېر شي، په علم کې به دې اضافه وشي. او اخري خبره چې په تا خرابوي هغه د ریاکاري، ځکه ستا ذمواري څه ده؟ تلاوت کول دي، ستا ذمواري څه ده؟ قرآن ویل دي، او ستا ذمواري څه ده؟ هغه خلقو ته خیر رسول دي. او په دې وخت کې د ټول نه غټه مسله څه ده؟ د خلقو فینانشل یا معاشي حالت ډیر زیات خراب دی. هغه غټ غټ دکانداران چې د هغې به په د ملایان حواله تر بونیره پورې د هغې دا سیزنو، او په دې وخت کې چې د هغې کم پرچیزه کم سیل به کېدو، د ټول کال کامیاب په دې پوره کېدو، د الله عذاب راغی وی هر څه به کولاوي خو دکان به ستا بندي. یو خو په خپلو اعمالو سوچ وکړي چې بې حیایي دي خوروله، ځکه چې څومره کپړې دي خوروي هغه کپړې یا نری دي یا د هغې غاړې غټې دي، ابار چې دی کوم دغه وي ځان کړي په هغې کې د زنانو برسټ یعنې سینې کولاو جوړې کړي، دا سړی یا تبلیغي یا د جمعه اسلامي یا د ګیرۍ یا د څلور میاشتې لګولي، خو دته دا ګناه نه ښکاري. نو دغه مصیبتو چې دا خورېده نو دا عذاب راغی، د دې وجې نه چې دا عذاب راغی نو ستا سیل چې ختم شو، نو ستا آمدني کم شوه، ستا معاشي حالت کمزوری شو. اوس دا معاشي حالت د کمزورو لپاره ستا سره که وسایل د چا سره دي چې هغې ته دغه ورسوي، صدقه ورسوي. په دې وخت کې به ته کوشش کې چې څوک محتاج دي، چا سره پیسې نشته، د چا مالی حالت خراب دی، نو چې کو ستا سره یم چې ته زر ورته ځان ورسې هغوی ته یې ورسې، دې ته صدقه وایي. د دې صدقې به تا ته دوه فایدې، یو خو دا بلا په بل چا راغلې ده لا پتا نه ده راغلې، نو حدیث ته ګوره الصدقة رد البلا، دا صدقه چې ته ورکې نو دا بلا به دنه واپس شي، نو په دې قیمت واپس کېږي، نو 100 پیرې صدقه ورکړه. ځای چې صدقه ورکو او کوشش وکړو چې دغې بلا نه هم په الله خلاص کړي. او دویمه فایده دا ده تطفئ غضب الرب، د خدای غصه صرف په دې مړه کېږي. نو صدقه دا نه چې صرف مالدار سړی به ورکوي، غریب سړي دپاره دا الله تعالی کوالټي ته ګوري، کوانټیټي ته نه ګوري. یو سړی دی د هغه سره 100 روپۍ دي او هغه ته 500 خیراتي ورکړې، د خپل دولت 50% سپینډ کړی د الله په لار کې، او د بل سړي سره 10 لکه روپۍ دي، نه خو ته 15 لکه نه ورکوي، چې ډېر ورکوي جو ضربت یې ورکي، نو هغه څه 0.11% هم نه جوړیږي. نو مطلب چې دا کم سړي چې 50 روپۍ ورکړي د 100 نه د 50% دی، نو د غریب سړي دپاره د ثواب د ګټلو ډېر زیات چانس دی چې هر سړی کوشش کوي چې زه به کوم. خو افت څه دی؟ من صلی یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک، چا چې د ریا دپاره دا کار وکړو د شرک وکړو، نو د ریا نه به ځان بچ کوو. نو دا یو څو خبرې چې موږ ته پته لګي. هغه نمبر 1 چې غوسه کېږو به نه، نمبر 2 چې په بې پیدې کارونو کې به ځان انوالو کوو، نمبر 3 صدقه به ورکوو، نمبر 4 چټکاروں کا شوق به ختم کوو، نمبر 5 ریاکاری به نه کوو. دا ټول خبرې چې راځي چې زمونږ د روژه په څه طریقه باندې بچ شي. او موږ د شپې چې کم تلاوت کوو نو هغه به په صحیح طریقه کوو، په هغه پیسې په سر به کوو چې قرآن صحیح وي. او دا خبرې پټېږي نه، لکه زمونږ 60 رکعاته تراویح دي، نو په 60 رکعاتو کې د 2 رکعاتو نیت موږ تړو چې سړی ډېر مختصر کوي، نو په کار چې په 3 منټه کې 2 رکعاته وکړي، نو چې 60 دا شوې او 10 پسې دا نور کا دا مونځو دا سنتو، او نو دا چې 10 هغه شي نو چې په 2 رکعاته کې شي، نو 10 هغه 5 چې دي هغه 5 تینې 15 منټه هغه غواړي، او دا چې 10 شي نو 10 تینې 30 دا غواړي، نو 15 جمع 30 45. نو کمې تراویح او کم مونځ چې د 3 پاونه په کم وخت کې کېږي
دا لنډې تراویح زوام په کپ دریو پاونه په کم وخت کې کېږي. د دې دا مطلب دی چې د تراویح شاغوت کړي دي، دا رد سره زیاتی کړی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم صحابي ته ویلو چې فصلی فانک لم تصلی، دا د هغې نه هم زیاتې خرابې دي. خو صحابي و، هغه به ډېر ښکلی مونځ کړی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي چې به مونځ وکړو بیا به راغی نو هغه به ورته بیا یې فصلی فانک لم تصلی. او د یو حدیث مفهوم دا دی چې دا مونځ دته خیري کوي چې خدای دې داسې ورک کړه لکه زه چې دې ورک کړم. نو شرمول شو. نو څنګه هغه وکیل صاحب چې هغې مولوي صاحب ته خبره کوله چې زمونږ مونځ خو دې شاغوت کو، نو چونکې وکیل نو په وکیلانه انداز کې ورته وی، نو په کار ده چې مونږ هم ستا سره دا سلوک وکړو. نو کم کسان چې مونږ له منځونه شاغوت کوي که نه، هغه کسان به امامتی ته نه مخکې کوو. خدا کا خوف جس کے دل میں نہ ہو وہ ہمارا امام کیسے بن سکتا ہے. مونږ ځای په ځای اکثر په دې کلو کې دا خبره کوو چې مونږ ښه پوهېږو چې مولوي صاحب غلط مونځ کوي، خو مړه خلق پې خوشحاله دی، مونږ یې څه کوو. د دې دا مطلب دی چې د دې د قیمت تا ته اندازه نه لګي. که ستا سره چې کومې روپۍ دي په هغې کې یو لوټ هم غلط و، او تا ته چا ووي د بینک منیجر چې دا لوټ ته واپس والا دا جعلي دی، نو تا به ټول ورځ خړتم ښکته نیولی چې ټول نوټونه مې ټیکو یو پکې خراب و، خو که ستا ټول منځونه جعلي شي په دې تا هېڅ پروا نشته. نو آخرت کې به تا ته پته ولګي چېرې دا خو قیمت یې پکار و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم چل ورته ښوولی و هغه یې ورته دا ښوول چې ګوره مونځ داسې کوه که نه حتی تطمئن ساجدا، چې ته په سجده اطمینان ساه والې، حتی تطمئن راکعا، چې ته په رکوع کې ملا نیغه کې او اطمینان والې، حتی تطمئن جالسا، چې ته د دوو سجدو په منځ کې کینې که نه ته په اطمینان سره کینې، او حتی تعدل قائما، چې ته داسې نیغ ولاړې چې تعدیل ارکان تا کړی. دا اکسرسایز چې په دې طریقه ته کې بیا به دا ټیکي بیا په خپله دا 5 منټه دي 2 رکعته بیا به تا ته پته ولګي. خو که تا هغه ته ووایې چې هلکه تا سبحان ربي العظیم پکې څو پیرې ووایې، هغوی ما پکې 3 پیرې، زه ته 3 پیرې ووایې ما راته ګړی یخې ده. نو چې 3 پیرې په دې کې خو ډېر وخت ولګېد، وایي مړه تاسې خبرې کې دا په دین پورې ټوکې دي. نو زمونږ یو افت دا دی چې زمونږ تراویح دی د شپې ټیکي. دویم افت دا دی چې هغې نه موږ ځان بچ کول غواړو، هغه دا چې زمونږ خپل وخت ضایع نه شي، او هغه کارونه چې په هغې الله ډېر زیات خفه کېږي، هغه کارونه چې هغې باندې الله ډېر زیات خفه کېږي هغې له به ګوتې نه وروړو. او هغه څه دي؟ وی موږ ته په سوره اعراف کې په 33 نمبر آیات کې ویلي چې قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن، زما رب فواحش منې کړي دي. نو دې وجې نه هغه راله چې موږ په کور کې به ننګا پن نه وي، نه به پکې ننګا تصویر لګېدلی، نه به پکې ننګا ډرامه لګېدلی، نه به پکې ننګا ډایجسټ پروت وي، نه به زمونږ بچو او زنانو او نارینهو ننګا لباس اغوستی. ړومبنی خو دا شو روژه بالو روژه والاسم، او بل هغه خبره چې به یې ګنای اگر چې ننګا پن لکه دروغ کنزل دا به په دې باندې به بینی. څنګه چې په امتحان کې مونږ وایو چې موږ د ماشومانو امتحان دی، د 10م د میټرک امتحان دی، مونږ وایو لکه پارشي پابندي ده، د نن نه پس به ټي وي نه آن کوو. دغه شان د امتحان په شان څنګه چې الرټ یو مونږه داسې په روژه کې خپله فیملی الرټ کو چې بس په دروغو پابندي ده. والبغیا بغیر الحق، چا سره به زیاتې نه کوو. په لینډ کې چې ودرېږو خپل لینډ ته به ولاړ یو، که ټیکټ الو په خپل نمبر باندې به الو، او که فرض کا څه تقسیمیږي نو خپل نمبر ته به صبر کوو. د پردی پولي باندې به خپله ګټه نه ږدو، پردی پټۍ به نه لاندې کوو، د چا نه به بې ځایه سپېړه او لته نه تمبو. وان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا، خدای له به شریک نه ګورو. وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اب د خدای په باره کې با خبرې نه کوو چې موږ ته یې پته. موږ وایه موږ اکثر دا وایو که نه چې مړه خدای پاک زړه ته ګوري، لباس مې باس ته نه ګوري. هغه به بس ټیک ده که نه. هغه جج صاحب دا خبره وکړه نو هغې عالم ورته وی یاره جي سبا تاسو د خپلې وایب جامې واغوندئ او تاسو راشئ دې دغه ته عدالت ته. هغه ته مولوي صاحب دارې څه ووي؟ نو خو دغه خبره ته وایي چې خدای پاک ته ګوري کپړو ته نه ګوري، نو ته د ښځې په جامو کې عدالت ته نشې راتلی. نو خو دې مطلب دی چې خدای پاک کپړو ته هم ګوري او زړه ته هم ګوري. چې زړه پاکي نو بیا به جامې با پرده وي. او بعضې کارونه چې مونږ تکبر ونه کړو، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، کله چې تا ته ځان غټ سړی ښکاري که نه بیا ته نیکي نه قبلې. نو په دې روژه کې به ته کوشش کوې چې تکبر را نه شي. وی تکبر ته په څه کې؟ یا به په دولت کې پیسې سره ډېرې دي، یا به په اقتدار کې چې ته
منبر نن سبا وزیر نو بیا به ته د خولې نه چې د هر څه وختل لکه څنګه بل ورځ چې فردوس عاشق اعوان ډېره انتهایي سپکه خبره کړې ده، اگر چې زنانه د هغې د خولې نه بیا ډېره بده ښکارېده، دا د اقتدار نښه ده، دا به هم نه کې. عزت تا ستا ډېر دی، خلق درته پاسي او تا ته پروټوکول پیش کېږي او تا ته سلامي کېږي، ته په ځان نه پوهېږې. ذهانت دې ډېر هوښیار یې او هره خبره د توت نه که بوکاڼه جوړی نو جوړولی شي، یا ستا مینجمنټ ډېر زیات ښه دی نو خلق درته زیرېږي. و یاد ساته دا ټول څیزونه عارضي دي، کسی بھی وقت الله آپ سے یہ چین سکتا ہے. او بیا به دقه شان ناسې د دې وجې نه زموږ نننی اپیل دا دی چې دا روژه انتهایي غیر معمولي ده، په غیر معمولي حالاتو کې ده، دا به فروټفل الو جوړېږي چې ردې کمزورونه موږ ځان وساتو کم ته چې آفات روزه وي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.